اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو ناول ټولو ته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تر لاهور جلسې په ډېرو خبرو زموږ او تاسو یو بل سره حل وو او هلته څه وشول د جلسې په ورځ، هغې نه پس څه وشول، هغې په حواله سره به لږ خبره وکړو. نو اول به لږ په د نورو خبرو وکړو. د جرګې والا خبره ده هغه به لږ شاته وکړو چې په د نورو خبرو هم پوه وو. د لاهور جلسې نه اول 3 ورځې اول زموږ سره یوه ناسته وشوه چې په هغه کښې وویل چې آیا تاسو بیخي مذاکرات کوئ او که نه. موږ ورته وویل چې یو خو زموږ لاره ډېره واضحه ده چې په هغې کښې موږ د ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن غوښتنه د هغه دغه خو ډېرې خبرې مو ورته وکړلې. اخري مو دا ورته وویل چې موږ به پرامن وو او پرامن به چې څه وي هم زموږ به پرامن وي. نو بیا دا خبرې مو سره وشوې. موږ هلته هم ورته وویل چې موږ به مشوره وکړو په ډېرو خبرو. بیا دوی وویل چې سمه ده. بیا په منځ کښې دا خبره هم وشوه چې تاسو به مطلب چې کوم ځای چې جلسې وغیره کوې هغه جلسې به موږ څه رکاوټ نه جوړېږو، حکومت به څه رکاوټ نه جوړېږي، فوج به څه رکاوټ نه جوړېږي. او موږ ورته وویل چې زموږ به هم هر ځای چې جلسې پرامن وي. نو چې کله دا خبره سره وشوه موږ خو لاهور ته ښه په ډاډه روان وو، ځکه چې موږ هم سره وویل چې موږ به هم پرامن وو، نه به روډ بند کوو نه به بل کار کوو. او دوی هم دغه خبره وشوله. بهرحال خبره ماته شوله په لاهور چې زموږ کسان هم ونیول، زموږ سره یې د یعنې زیاتی هم وکړو. دا زیاتی وکړو چې کسان یې ونیول او بیا یې لاهور ګراوند خراب کړ. چې کومو خلکو کمپین چلولو هغه ته یې دمکیانې ورکړې. دا ټول هر شی روان و. او په دغې پوزیشن چې موږ د جرګو ولته وهم ویل چې دا څنګه مذاکرات دي چې په یو طرف باندې موږ ته ډنډه راکوي، یعنې دوی تشدد کوي، وهل کوي او هغه کوي. موږ ورته پرامن طریقه سره ولاړ یو. نو بیا هم چې دوی دغه کولې موږ دومره څه نه وویل. په سبا باندې چې کوم احتجاج کېده په کراچۍ شي، په حیدرآباد شي، په حیدرآباد والے ونیول زموږ ملګري، هغه یې تشدد هم پرې وکړ او ټول یې ډسپرس هم کړل. او ډېر مطلب هغه چې څومره څه دوی کولی شول هغه یې ورسره وکړل. د کراچۍ والې اول 8 کسان ونیول چې هغه تر اوسه پورې هم لا نیولي دي، په هغې باندې تشدد هم کوي. او د هغو د خلاصولو دپاره چې چا کوشش کوه هغه یې هم ونیول. په کراچۍ کې دوی کریم پرهر، عطا افریدي، ډاکټر برکت الله برکی، گلباز، زین العابدین، عمر ریاض، افتاب اشرف، بلاول بلوچ دغه یې اول ونیول. د هغې نه پس بیا چې کومو کسانو د دوی د رها کولو کوشش کوه، یاسر ارشاد، فارس راج، شیرازي، جلال خان دغه یې بیا ونیول. دغې نه علاوه پنجاب یونیورسټي، بهاءالدین